رحمان بابا سفر مئی رحمت اللہ علیہ ہر مزار لره چې زم مراد میته غزایر د بوتخانه او د پارنا خیر د دوی په کشمیر او په فلسطین کې د مسلمانانو خويند دوی زتونه تار تار کی هغه د پارنا ټمبم شتا هغه د پار مسلمان سره میزایل شتا حضرت داؤد ابن ابي صالح روایت ذکر گئی چې اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا مروان یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر انور مبارک تراغ یو کس ولاړ دی رسول الله مبارک قبر مبارک باندې واضعا وجهه على القبر او داسي اخی د خپل مخ مبارک قبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داسي جو کوکړي قبر مبارک باندې رسول الله مبارک د مخ دغه پر روزه مبارک باندې د مخ داسي واضعا کی خودن نو یا کی خودن کی په لګول د خپل مخ جنگول د قبر سره او یا د مخ په ډیر زیات داسي ورټیټ کړو قبر مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مروان ورغه مروان تاسو پیژنئ خطرناک سړیو نو فقال دوی اتدري ما تصنع دي کستوي د خوشاله کړه چې څو قبر باندې ټیټ شوی د سره مروان ته شاده مروان خلیفہ دی د مسلمانانو نو ته وتی دا تسکی ته پوریږي چې دا تسکی شاته نه आवाज ورو مروان فاقبل عليه فشکل دی صاحب تراسنا مخرو ګرځو مروان ته کنه دته خو پدوي چې څوک بینو فاذا هو ابو ايوب الانصاري رضی الله تعالی عنہ داس دا کسوکو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مبارک میزبان رسول صلی الله علیه و سلم پیجنے ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی نہیں پیجنے سچا لے کړو رسول الله مبارک پر روزه مبارک ټیټ شوی وو مخ مبارک پیدا چې ټیټ کړو یو ته لګول قبر مبارک سره یې به بيخي داسې وخت کړو چې کله مخ مبارک ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د پړوانه چا خبرې کولې شو دغه یو مقام د صحابه کرام مبارکانو دغه میزبان رسول صلی الله علیه و سلم او د روزه ترکی کې د استنبول کې اذان او د عشق او محبت د جهاد سره د چې کوم مینه وا الله پاک د جهاد مینه زموږ نصیب کړي ال روزه ته جوړ شي په ترکی کې فقال نعم بس دوته وی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی مخ روانه مروان ته وی او مدزه پویګم چې زدا سکوم جئت رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم آت الحجر قربان سخ کول جواب ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ مروان ته ور کړی په دې حدیث مبارک او دا جواب هر هغه ګستاخ رسول ته دی او هر هغه مولا ته دی هر هغه مفتی ته دی هر هغه شیخ القرآن والحدیث ته وی هر څه شی چې دی د دین پجامه دی که مسلمان عامی دی هغه ټول ته دا جواب دی څوک چې دا وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر لتل دا ناروا دی یا د رسول الله مبارک قبر باندې مخ لګول ناروا دی یا د یو صحابي یا د تابعی یا د یو نیک انسان بزرگ انسان شهید د دې قبر باندې مخ ورټټول دا ګناه ده دا حدیث مبارک دا جواب د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ خپل مبارک جواب دی ټول په دې مزغو کې ځان سره سیو هغه نه پست بیا خپل جبه کولو دیو ته فرمایي مروان ته چې ما را تک کړي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ولم آت الحجر کانی ته میرا تک نه دی کړي کانی ته نه ولا څنګه صح جواب ورک تاسو وګ نه دی یار دی حدیث مبارک وایګه ست می وی را تک کړي کانی ته میرا تک نه دی کړي کانی ته نه رحمت الله علیه وی هر مزار لره چې زم مراد میته غزایر د بوتخانه هغه مونږ ته الله پاک فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك قرآن شریف کې الله فرمایي سورہ نساء 64 نمبر آیت کریمه کې چې کوم مسلمان پزان ظلم او ګناہونه وکړل او بیا د رسول الله مبارک دربار ته لاړ او داغه په دربار کې فاستغفر الله د الله تعالی نه بخنه وکړه او بیا واستغفر لهم الرسول بیا رسول الله مبارک دغه امتیانو د پاره بخنه در ربنا وکړه لوجد الله توابا رحیما خامخادیب اممی دا امتیان گناہگار بدعمله فاسقان فاجران سرکش باغیان الله به ډیر توبه قبل انکی عمومی او ډیر رحم کوونکی مهربان به عمومی قرآن شریف آیات باندې عمل کو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ موږ ته سنت پرې خدل مروان ته وی خپو یګم چې سکوم جئت رسول الله ولم آت الحجر ما رسول الله مبارک ترا تک کړي کانی ته میرا تک نه دی کړي ځکان لنیم راغلی
وفي روايه او په بر کې روایت کې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا تبكوا على الدين. اوس مروان رټي مروان کې لګیدا چې مسلې وي نظامی حکومت په لحاظ سره تاریخ چې چا کتلې د مروان پورا ناولې پیلي کړی شي په ته پورا دي خو مروان کې مسلې وي د حکومت د کولو په اعتبار سره لکه د موږ د خوري ظالمان دي چې وته کله خیره مې کوم نو تاسو ما پورا امینه پر سره نه وای او ډیر وی دا وی خیره کوي خیره رسول الله مبارک کړی دي کافرانو ظالمانو ته زه خداغه په سنت عمل کوم چې خیره نه کوم ټوپک خو زما وس لګي تاسو نظر دې وجه نشه دا ظالمان کو کبرانه خلاف ټوپک راغستې شي دا وې دا باغیان دي بس موږ ټول مړ کی او هغه سره جادو نه دي هلیکاپټر دي ټینکونه دي تو اټم بم دی وسره د مسلمان لپاره د خپل غریب قوم لپاره د اسرائیل د یو لپاره نه خیر د کډوی په کشمیر او په فلسطین کې د مسلمانانو خويند عزتونه تار کی هغه د لپاره نه اټم بم شته هغه د لپاره مسلمان سره نه میزایل شته نو ټوکي د جاز روخ هغه طرف ته جنجال جاز او د جنگي جاز د تندر دی 16 دی لعنت شپدا سي اسلو کما اصلحتي د مسلمان خور د مسلمان د بچي داغه د جان او د مال او د عزت د حفاظت لپاره استعمال نکړي لعنت په پدا سي اسلو تاسو په خوشاله کې زه خوشاله کوم پدا سي ټمبم چې زما د فلسطین خويند شرمېږي او ما سره ټمبم دی او ما سره غوري دی او عبدالي دی په لک شرط دی داسې مې زایلې ولګي چې د خپل خور عزت په زنه شمسات لري په بلا دې زما ټوپک ته نه چولې دا سره بار راځه حاله نمائش ته پاره سره 25 مارچ به موږ وینو په پریډ ګراوند کې نمائش په سبب کی دا خو زما د جذباتو خبري غلط هم کی دي الله پاک مسلمانانو محبت د خپل قوم او رعایا سره د مشرانو پیدا کی د ظالمانو حکمرانانو بيدینو د الله پاک هر وطن د مسلمانانو ته نجات نصیب کی نو دوه توي چې لا تبكوا على الدين ما د رسول الله مبارک نو ورېدلی د اوس خلیفہ د ټول مسلمانانو مشر د مروان اتاره دی عہده د وسره د ریاست وتوي ما د رسول الله مبارک په فرمایل چې تاسو مجاړې په دین باندې اذا وليه اهله کله چې د دین والی مشر دا د اهلی ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله هغه وخت په دین جاړي کله چې د دین والی د دین مشر د مسلمانانو امیر او بادشاہ چې کله دا نه اهل کرسی ته ورسی بس بیا جاړي په دین باندې دا مونږ چې جاړو بنا نه اهل کرسو ته رسیدلی نه اهل په کرسو باندې چې کم دی ناس نو مروان اورټو چې ما ته د زیارت طریقه کې چې سکه سر دی ور ټیټ کړي خپويګم چې سکون قبر لراغلی د رسول الله مبارک نبی راغلی قبر نومم نالي ولم آتل حجر کانی لنیم راغلی هغه عقیده و د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر مبارک جمع دی زما د سلام جواب مالې راکو زما درود ووریدو اوس به رب له زما د پاره استغفار دعاګانې کی پر روزه مبارکه کی دا عقیده و د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا عقیده و د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ او دا عقیده الحمدلله زموږ ټول مسلمانانو د الله غلط نه ده ولې عقیده ټیک ساتي